کله چې په انسان باندې حالات راشي او حالات د انسان راګیر او هر طرف ته د نظر تاو کې او هر طرف ته د انسان ته مایوسی او ناکامی د په نظر باندې راځي، په ذهن کې په دماغ کې دغه سوچ دی کوي چې بس زه د دنیا ناکام انسان یم او یو کارم زه نشم کولی. په داسې کړکېچنو حالاتو کې یو انسان راګیر شي چې یو طرف ته مو ته د نجات لاره نه میلاویږي. پښتو کې خلک وایي چې یو طرف ته مو ته د تېښتې لار نه میلاویږي چې کوم ها وتښتمه، یو ها ډانګې بل ها پړانګې. په داسې کړکېچنو حالاتو کې تاسو سره وظیفه وکئ، انشاءالله د دغې مشکلاتو نه به الله پاک تاسو وباسي. ورسره داسې ناممکن حاجات چې هغه ستاسو نه پوره کېږي. یو حاجت دی ستا په اړه کې نیولی دی، ته دا وایې چې دا حاجت هغه زما نه پوره کېږي، دا حاجت د سره پوره کېږي نه. داسې حالات ستا شوي دي چې د هغې پوره کېدلو سره امکان وي نه. راځئ نن دله وظیفه در کومه، انشاءالله عزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو هر حاجت پوره کړي، هر قسم مشکل به الله پاک ستاسو ختم کړي. که ستاسو مشکل د مال و دولت وي، د رزق وي، یا حاجت وي، یا مشکل وي، یا دغه رنګې ستاسو حاجت د رشتې لپاره وي، انشاءالله العزیز څومره مسایل دي، تمام مسایل الله پاک به په ښه بهترینې اعلی طریقې سره حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه انتهایی لاجواب او انتهایی پاورفل وظیفه ده. چا هم دا وظیفه کړې ده هغوی به کې ناکامه شوي نه دي. چا هم دا وظیفه کړې الله پاک هغوی مراد ته دا رسولی دي، حاجت پوره شوی دی، مشکل ختم شوی دی. که ستاسو هم حاجتونه وي، ستاسو هم مشکلات وي، د هغې دپاره همدا وظیفه نن شروع کړئ. پرون یو ملګري کمنټ کړی چې د هغوی مور بیبي دا بیماره ده، انتهایی سخته بیماره ده، دوا درخواست کړی او تاسو ټولو ته په جمع دعا وکړئ الله پاکه د هغوی مور له صحت ورکړي. نور څومره کتونکي دي، څومره اورېدونکي دي، د چا کور کې بیماري وي، مور بیماره وي، والد صاحب بیمار، یا نور څومره کور کې افراد دي هغوی که څوک بیمار وي، یا الله پاکه هغوی له صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. څومره کسان ضرورتمند دي ربه د هغوی ضروریات د پوره کړه، څومره کسان حاجتمند دي د هغوی حاجتونه د پوره کړه. یو خور کمنټ کړی و چې یاره زما یو ډېر زیات لوی مشکل دی او نه حل کېږي، نو دعا ورته وکړئ الله پاک مشکل کشا دی، حاجت روا دی، د هر چا مشکل حتمی. یا الله د خور دا حاجت پوره کړه، د مشکل الله ختم کړه، امین. څومره کسان د کاروبار په تلاش کې دي ربه بهترین کاروبار ورکړه، د چا په زړه باندې څه ارمان دی د هغوی د زړونو ارمانونه پوره کړه. څومره کسان د کاروبار په تلاش کې دي، نوکرۍ په تلاش کې دي ربه ورکوله. څومره کسان د رشتې په تلاش کې دي، یا الله بهترین ځای کې ښه رشته ول ورکړه. وظیفه ده انتهایی د کمال او انتهایی پاورفل وظیفه ده. نو که تاسو خپل حاجات پوره کول غواړئ نو دا وظیفه خامخا وکړئ. که تاسو خپل مشکلات ختمول غواړئ دا وظیفه خامخا وکړئ. دغه رنګې د قرضونو د نجات دپاره، د رشتې دپاره انشاءالله العزیز هره مسله به الله پاک ستاسو حل کوي. تاسو به څه وکړئ چې تاسو به چارندام وکړئ. چارندام دې وکړو او د هغې نه بعد راشي جومات کې 2 رکعته نفل به وکړي، یا به کور کې داسې ځای وي چې هلته کې بیخي څوک نه وي، بس صرف ته یو ځان له ذکر مکر وکړي، یا دغه رنګې تلاوت کې، یا دغه رنګې مونځ کې، بس ځان له ځای کې به تاسو 2 رکعته نفل دا وکړئ. 2 رکعته نفل وکړل بیا به د هغې نه بعد تاسو 100 پیرې درود شریف ووایئ. کله درود شریف نه فارغه شولې بیا به 314 پیرې احمد رسول الله محمد رسول الله احمد رسول الله محمد رسول الله
دا تاسو 314 پیری وای 313 پیری. بیا به د هغې نه بعد تاسو سل پیری درود شریف ووایئ. بیا به د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ. خو دعا به داسې طریقې سره کوئ چې یا الله پاکه کوم دوه مبارک نومونه دي احمد او محمد، دا د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم برکتي نومونه دي. یا الله د دې نومونو په وسیله باندې زما د حاجت پوره کړه، د دې نومونو په وسیله باندې زما مشکل پوره کړه، د دې په وجه باندې زموږ د رشتې انتظام دا وکړه، د دې په وجه باندې زما پلان کې مشکل دی حاجت یې را پوره کړه. ان شاء الله عزیز لازماً دا پوره کیږي. کوشش وکړئ چې وظیفه په خپل موقع ملګرو سره هم شیر کړئ او دعا کې عامه یاد ساتئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.